وړاندې کړل او بیا یې د دې طلبه کرامو د حوصله افزایۍ د جوړۍ دپاره د دې دپاره هم اشعار راړل. د دې نه بعد زه بلا تاخیر د دې مجلس زینت د دې محفل ښکلا او یو داشن شخصیت چې د خطابت په میدان کې د هغه یو نوم دی، الله په لږه موده کې د دې نه ډېر زیات کار واغسته. د هغې د بلنې نه مخکې زه هغې په باره کې به دومره ووایم: وہ قصے اور ہوتے ہیں جنہیں سن کے نیند آتی ہے، وہ قصے اور ہوتے ہیں جنہیں سن کے نیند آتی ہے، تڑپ اٹھو گے کانپ جاؤ گے سن کے داستاں میں بھی. نزو دعوت ورکوم حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے تا چغی زمونگ استاسو مخ کے خپل قیمتی ملفوظات پیش کی حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے. ملګرو ته خاص ته لږ لږ را مخکې شئ جي. دا وروستو چې کوم ملګري په نور باندې ناست دي هغوی به لږ شانتې هغه لږ سوري ته شي. حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے. الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کروں گا بات ادب کے اندر، کروں گا بات ادب کے اندر، جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر، اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر، اور جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس. دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس. یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اور مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے. اور چمن چمن کلی کلی وہ تیرا علی وہ میرا علی. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت، اور صحابہ سے پیار بہت ہے. پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت
اور صحابہ سے پیار بہت ہے. مات زڑیم ستا غمون ملمنو سر خوشحالیم. مات زڑیم ستا غمون ملمنو سر خوشحالیم. جڑا غنی ترنم یم ترانو سر خوشحالیم. جڑا غنی ترنم یم ترانو سر خوشحالیم. خندام هم یودا جڑام هم یودا. خندام هم یودا جڑام هم یودا. پا خوشی بیابان کی لی ونو سر خوشحالیم. پا خوشی بیابان کی لی ونو سر خوشحالیم. او ضمیر میں دا غلامو عادتون مخالف دی. ضمیر میں دا غلامو عادتون مخالف دی. آزادو غیرت منو پختنو سر خوشحالیم. آزادو غیرت منو پختنو سر خوشحالیم. او ٹیٹسر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی. ٹیٹسر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی. مفتونا توت سنگر کی میڑنو سر خوشحالیم. توت سنگر کی میڑنو سر خوشحالیم. پنیت دا عبادت درود شریف ٹولوائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ عظام، بزرگان دین، معززین علاقہ، عمائدین شہر، بالخصوص میزبان مکرم زینت القراء، استاد القراء، نجم القراء، ترجمان دیوبند، ترجمان توحید و سنت، وکیل صحابہ، نوجوان عالم دین حضرت العلامہ مولانا مفتی قاری شہزاد سعیدی صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم، دیگر علماء کرام، مشایخ عظام اور ضلع ثوابی گردونوا مضافات رائٹ بینک غیور عزت مندو مسلمانانو، ختم القرآن پر مناسبت سرا دا پروگرام انعقاد دی مانا مخ کے مقتدر علماء و مشایخ دا اسلام مذہبی سکالرانو دا موقع مناسبت گفتگو کر زب اختصار سرا چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایئر ستاسو مخی تا کی خودل غالم اغین مخ کی دا طول توجہ غالم. توجہ شتا وائی توجہ شتا خوزر ڈبل توجہ غالم. کم توجہ بلند واسے کم توجہ. زمان زیادہ تر پروگرامات اٹک کیمل پور حضرو ٹکسلا بحیریہ ٹاؤن اسلام آباد کی دا آغاز دا خلق جدا ذوق دی. خیبر پختونخوا کے لاغا ذوق نہ دی جوڑ. آلتا چھ قاری سے قیرت کی ناتخوان چھ ناتخوانے کی مقرر چھ تقریر کی خلق داد ور کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سرا. مخی قاری سے بہترین انداز کی ہدیہ دی طالبان و حافظان تا پیش کرا. تاسو ٹول چپ چاپ ناسوے نہ چاہ ماشاءاللہ وی و نہ چاہ سبحان اللہ وی. خما محسوس ادا کرو زپار چاہو گمان کم تاسو بیگا ٹول اشپا پا تحجدو کی تیرا کری دا خوبم ندی کری پا ناستا ناستا ادیے خوزدہ اد کسان لگ محبت سر سبحان اللہ ہوا ہے. شہزاد مولی سے ماوی اد کسان سبحان اللہ ہوئے جواب ٹول راکا مطلب دا دے ٹول اد دی نو تا دا نو شیرہ کینٹ نزد دے ادول راگ اختا ہوں. خوزڑ میں پا دی خوشحال شو زمام علم کی اضافہ شوا چپا ثوابے کی ٹوپے کی اور رائٹ بینک کی اد کسانم سبحان اللہ ویلیشی. دا زما پا علم کے اضافہ شو ما تا پتہ نو چے سڑی ادی او دیوی سبحان اللہ نو اجی صاحب چے اد کسان سبحان اللہ ویلیشی ویخ کسان بسنگ وائی پوچھت آوازو نورم پوچھت آوازو ما تا پتہ ہو لگے دا زنا اغا مزاج والیم نا اغایم ٹول مرم دا زندہ آباد مرد آباد سارا تیر کری. تا دا سبحان اللہ دا فضیلت نسا خبری تا دا سبحان اللہ دا عظمت نسا خبری تا تا پس زندہ آباد سمی لوشی تا تا تصویر آوالو 1 کروڑ مرتبہ آیا اسلام زندہ آباد اسلام زندہ آباد اسلام زندہ آباد اسلام زندہ آباد. یہ نیکی ملاوی گی ما اسلام یاد کا خان ملک نواب یاد نہ کر پا اسلام زندہ آباد نیکا ملاوی گی اور کڈیر چل ندر جی پا سبحان اللہ سے ملاوی کم سے کم تبلیغ کسی روزی للابشا
چې امیر صاحب درته پسې روزه کې وي د مسلم شریف روایت دی مولوی صاحب خاتم الانبیاء فرمای چا چې یو ځل سبحان الله وي جنت کې دومره غټه ونه لګي 100 کاله چې اس منډه وي د هغه ونې سوري ولنده واسه د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري دومره غټه ونه وایه ستاسو شته شته په خبرو درګه شته 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 خو چې تاسو کې چا سبحان الله ویل هغې د پر دغه ونه شته وایه شته وایه شته نیم منټ مخکې دې وي نجې اوس وي اوجي اردو دې ته وایي ما خو د ونې د خبرې نه مخکې په تاسو سبحان الله ویلو ذوق شوق مظاہروں کو دا به مزه نه کوي کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور ہو اور ثوابی ٹوپی کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہٰذا د ټولو توجه شته زه ډبل توجه غواړم کومه توجه پته به مو لګي چې ډبل توجه هم څنګه ده ختم القرآن دی دا څه کسان په حفظ باندې ختم وکړه څه په ناظره وکړه زه به تاسو نه تپوس کوم جواب به راکوئ تاسو دې ختم له راغلي یې د څه په ځان کې شک دی دا له راغلي هم نه دي راغلي یې دې ختم کوم شرکت کړی دی پهله پې د سټیل میخ و سټیم پې لګو چې ثواب پوره میلو شو دې ختم له راغلي یې بولو راغلي یې زه به په تاسو سوال کوم دی قرآن ختم که 3 سورتونه به قاری صاحب محترم یو استاذ به دی ماشومان ته 3 سورتونه وي دی به ورپسې وي به که نه به وي دغه 3 سورتونه له تاسو راغلي یې دی ختم له راغلي یې بیا زما سوال دی اور خطیبانان داس کې وایم دی چې کله قرآن شروع کو تاسو راغلي وي دی چې سورت بقره شروع کوله تاسو هم نه وی زم نه وما دی چې سورت آل عمران شروع کړ تاسو هم نه وی زم نه وما دی چې سورت نساء شروع کړه تاسو هم نه وی زم نه وما 15 سپاره ختم کړه تاسو هم نه وی زم نه وما 16 سپاره ختم کړه تاسو هم نه وی زم نه وما نن د 3 سورتونو ختم دي زه ولې راغلی ما تاسو ولې راغلی تاسو په سوال پوښوي جواب زه وایم په سوال پوښوي زه دې قاری صاحب ته چې تا دا دومره اجتماع جوړه کړه دا دومره ګڼه دې جوړه کړه زه دې د نوشیره کینټ نه او دا ټول ایجوکیټډ خلک دي نوکر پیشه خلک دي تعلیم یافته خلک دي توجه تاسو کې څوک روزګار شته ټول مصروف دي خو دا دومره 10 سپارې چې دې ورته ختمې کړي خو دا 3 سورتونه به دې ورته چېرته ویلي و که نه دا 3 سورتونه به دې ورته د جماعت په ګوټ کې ویلي نو دې مجلس ته څه ضرورت و د دې خبرې جواب چې دا مجلس ولې جوړ شو د دې جواب کړی دی امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی کون امام اعظم امام صاحب او کم امام صاحب خلکو په پریزر باندې په پرج باندې بازار کې په دکانونو زوس د ټوپې په بازار رلم خلکو غټ لیکلی وای نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے زوایم د امام اعظم صاحب نام ہی کافی ہے بولو نام ہی امام صاحب ناشنا جمله ذکر کړي دلته امام څوک دی عطا الله قاری صاحب کوم دی دلته لږ مال راشه دی عطا الله قاری صاحب دلته امام دی 15 وخت امامت راضي کنه راضي خیر حاضری خو نه کوي کنه ها شکر دی کم دی عطا الله قاری صاحب کم دی ها توجه زه دی قاری صاحب ته وایم خو زه بل څوک به یاد کم زه شهزاد قاری صاحب د مازدیګر څو رکعاته مونځ دی څو رکعاته آسمانی کتابونه سلور دي مقرب پرشتي سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي او داس کې فرض د پیغمبر یاران سلور دي سمتونه سلور دي موسمونه سلور دي مذهبونه سلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشت سلور دي د مازدیګر رکعاتونه د عطا الله قاری صاحب د دې یو منتظم یاد کړي د جمعات مشر سن مې دي یو مشر نوم والے خیر دی ثواب په نیت وای عبدالرحمن صاحب د دې منتظم دی مشر دی سپینګری دی کنه وراجی صاحب دی عطا الله قاری صاحب د مازدیګر لومبي رکعاتم وکړ دویم رکعاتم وکړ دریم رکعاتم وشو څلورم رکعاتم وشو عبدالرحمن صاحب چې راورسید نو امام صاحب رکعاتونه څلور واړه کړي دي څلور واړه پہلا رکعت کې نو دویم کې نو دریم کې نو څلورم کې نو چې امام سره آخري قاعده کې شریک شو امام سره په التحیاتو کې شریک شو امام ابو حنیفه وی د جمع ثواب ورته ملو شو پہلا رکعت کې نو عبدالرحمن صاحب کم دی
خزه خدمت کړي. ما ته څه کسان نږدې بیا کېنوي که نه پهله رکعت کې 9 دویم رکعت کې هغه بل ما ته پروګرام کې نږدې یو کس ناسو ما یې وایه شابه پهله رکعت کې وی 9 ما ویم دویم رکعت کې ما ته وی 9 ما ناستو دلته ویم دریم رکعت کې وی 9 ما ویم څلورم رکعت کې ما ته وی 9 ما. نو ما ورته ته چېرته وي پهله رکعت کې هم نه دویم رکعت کې هم نه څلورم رکعت کې نه خو چې قاعده کې امام سره شریک شو د جمع ثواب ورته نو بیا راځئ واورئ دوی چې صورت لومبۍ سپاره شروع کوله تاسو نه وئ دویمه سپاره کې نه وئ درېیمه سپاره کې نه وئ څلورمه سپاره کې خبره به سمجھ کې اوس راځي که نه به راځي لومبۍ سپاره کې نه وئ دویمه کې نه وئ لسمه سپاره کې هم ته نه وئ شلمه سپاره کې هم نه وئ ها دېرشمه سپاره نیمې ته ورسېده بیا هم نه وئ خو چې دریو صورتونو کې د شرکت وکړو نن دې د قاري صاحب نه واورېد پوره د قرآن د ختم اجر ثواب درته میلاو شو. دا قاري صاحب چې دا درې صورتونه پرېښي دي که نه دا یې زما او ستا د ثواب دپاره پرېښي دا یې زما او ستا د اجر دپاره د ثواب دپاره پرېښي دي کنی چې ټول قرآن ختمه خو دا به م ورته پرېښي دا ځکه پرېږدي چې د قرآن په دې دریو صورتونو کې چا شرکت وکړو الله ورته د دې سپارو د ختم اجر ثواب ورکوي. پهله د ناظري والا ذکر کوم. ناظري والا څو دي څو کسان دي کسان د ګنتي ووایه 14 کسانو خبرې جي صاحب ته بړه کې وایه چې دوی ختم وکړه ما یې ختم یې نه دی کړي ختم نه دی کړي. دې قاری عبدالرحمن صاحب مفتی شہزاد صاحب ته بچي وایا الحمدلله رب العالمین د جمعات په ګډ کې مدرسه کېناست او دې بار بار وایي الحمدلله رب العالمین رب العالمین رب العالمین. دا یو آیات د لس پیری دا یو آیات د یو ماشوم سل پیری دا یو آیات 200 پیری ویلي نو د یو ماشوم یو ځل قرآن نه دی ختم کړي دا په زرګونو پیری ختمونه شوي دي. دعا به نه قبلیږي. توجہ تیسری بات حافظانو ته وایم حافظان څو کسان دي 8 کسانو قرآن یاد کړ د دې حافظانو کې د یو کس نوم راته واخلې عاطف عاطف دې وګوره عاطف خان محمد عاطف چې دیر سپارو له د الله کلام له پزړه کې ځای ورکړ وله الاسماء الحسنى الله د خپل خیسته ښکلي نومونو نه د یو کم سل نومونو نه یو نوم را واغسته صرف نوم دپاره شان د الله اوچت دی. الله په ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک دی خو چې ډېر سپارو لی په دې زړه کې ځای ورکړ الله د خپلو نومونو نه یو نوم را واغسته الحافظ د ده نوم سره یو ځای کړ. نن نه پس به دته عاطف نه وایي نن نه پس به دته حافظ عاطف وایي دته به حافظ وایي دته به حافظ وایي. نن ته پوه شو چې حافظ چاته وایي ته عہده پیژنې منصب پیژنې عہده پیژنې منصب پیژنې منیجر پیژنې جی ایم پیژنې افسر پیژنې 17 گریڈ 18 گریڈ 22 گریڈ افسر پیژنې اور په ټوله دنیا کې د 22 گریڈ نه بره گریډ امریکا نیویارک کې بره گریډ زه د قرآن عظمت بیانوم. توجہ 100 درجه فوقیت او فضیلت ورکړي. د عالم مقام ته گریډونو والا رسی وای رسی د حافظ مقام ته صدر او وزیر رسی خان ملک نواب رسی. اور داؤد علیہ السلام د زبور حافظو امتیانو کې حافظان نو. چوتھی بات موسی علیہ السلام د تورات حافظو امتیانو کې حافظان نو. عیسی علیہ السلام د انجیل حافظو امتیانو کې حافظان نو. زمان نبیم حافظو ابو بکرم حافظو عمرم حافظو عثمانم حافظو علیم حافظو اور امت کې حافظانو. نن هم زما د پیغمبر په امت کې 8 حافظان تیار شول اور یو حافظ با د خپل فیملی او خپل خاندان نه جنت ته څو کسان بوزي وایا څو کسان به بوزي څو به بوزي څو کسان به بوزي خبرې به لګي صفا که څو کسان به بوزي اور صدر مملکت به څو کسان بوزي. زه د سیاست خبرې نه کوم نه سیاسي مخه په مسله ځان پوه کا زه عام د قرآن عظمت بیانوم. د رائٹ بینک افسر به ځان سره جنت ته څو کسان بوزي وایا سیب ته وایي ته جنت ته څو کسان به بوزي. اتھارٹی ہے ان کے پاس اتھارٹی لیٹر نہیں ہے. صدر صاحب بسو کسان بوزی
وزیر اعظم بسو بوزی ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی دا مردان اور دا ثوابیر ڈی پی او بسو کسان بوزی دا رائٹ بینک دا عام ټول پاکستان دا دے ڈیمونو چکم مشر دے سرکاری سو کسان ببوزی وزیر اعظم بسو کسان بوزی زوائم وزیر اعظم نے دومره تورو کی ځان دی بوزي دا قرآن حافظ با لس کسان بوزي خو یو نقطه علماء دیوبند بلم ذکر کړي اجي صاحب اسنه چته وي زی پلارم زی تریم زی چاچیم زی مامیما زی خور یما زی مور یما زی ماما یما زی کاکا یما زی چاچا یما زی کاکاجی ما زی کاجی ما خو به بوزي سنو حافظ سے بد خپل خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو لسو کسان نه چې په دنیا کې خوشاله دا ورته وایه چې خوشاله دا نه چې دلته د حافظ صاحب له زړه ګازاره کړي دلته یې ورلنډه پوخ کړي چې حافظه سرکوزیه راورشه څه شو اتیب کم دی ما ته یو نوم واغل اتیب کم دی اتې ته لږ ودرېږه ته که دلته چا خفه کړي ودرېږه ته که دلته چا خفه کړي نو ځان سره روټۍ خوړلو ته پرېږدي وایه پښتانه یو کړم کېدلې پرېږدي چې ته دلته چا خفه کړي ځان سره د جنډې د تبلیغ مرکز ته بوزي یې زما په شانتې وایه بوزي یې ته خو ناشته هم نه ده کړې نو وایه بوزي یې حافظ صاحب وایي زه یې چکر له نه بوزم بله زه راغلم هغه مشر هغه حاجي صاحب څه نوم مونږ یې چکر له بوتلي عبدالرحمن صاحب مونږ یې چکر له بوتلي خو مونږ یې خوښ یو نو ځکه یې چکر له راوستو ویې ګرځولو ډیمونه راته وښودل توجه دی وایي چکر له نه بوزم چې چا نه خفه یم روټۍ ته نه پرېږدم او مرکز ته نه بوزم نو چې مرکز ته نه بوزي نو جنت ته به څه بوزي نو معلومه دا شوه چې حافظان به خوشحاله ساتو حافظان به دا چې حافظان عالمان قاریان دا به خوشحاله ساتو ځکه دا د دین محور دی دا د دین مرکز دی اور زندگی خاتم الانبیاء چې دنیا ته نو راغلی ظلم عام تا بېحیي عام وا کائنات کې دهشت گردی عام وا زما نبی چې دنیا ته راغی اقرا بسم ربک الذی خلق سره قرآن نازل شو اقرا سره رب کائنات زما نبی مشن توحید سره سرفراز وکړ رسالت سره سرفراز وکړ رب کائنات زما نبی ته د نبوت تاج په سر کا جی صاحب صرف د نبوت تاج نه تاج نبوت رب کائنات آدم علیہ السلام ته د نبوت تاج په سر کړ شیس علیہ السلام ته د نبوت تاج په سر کړ ادریس علیہ السلام ته د نبوت تاج په سر کړ موسی علیہ السلام ته د نبوت تاج په سر کړ عیسی علیہ السلام ته د نبوت تاج په سر کړ زما د نبی وخت راغی رب کائنات زما نبی ته د نبوت تاج نه رب کائنات زما نبی ته د ختم نبوت تاج په سر کړ نور پیغمبران صرف نبوت والا او زمونږ نبی وای زمونږ نبی اور ثوابه کې یو محاوره ده مینه کې یو سړی دی مرغوز شاه منصور پنځپیر کې یو سړی دی داسې مالدار دی وی هغه باندې مالداري کې ختمه ده شته دا محاوره کې نشته چې مال ډیری څه خلک سوی مالداري کې په ختمه ده سخی دی سخاوت کے بھی ختم دا اجی صاحب ماں بے شک چا باندھی با مالدارے کے ختمی چا باندھی با سخاوت کے ختمی زمان نبی تا رب کائنات داسی نبوت ورک زمان نبی باندھی پا نبوت کے ختم دا دیو جنا دا اولاد دا بچو تربیت تاسو اوریدلی سپی پا دو قسم دی سپی یو سپی آغا دی آغا تا شکاری کتا جس کو ٹریننگ دیا گیا ہو شکاری کتا چھ خکار پسے اولے گرم مشروط بشرطن دی سپی خکار پا خپلا اون خوڑو خکار اون تختاو خکار مالک لراؤڑو نو دا خکاری سپی خکار حلال دی دا خکاری سپی خکارو او دویم قسم اغا سپی دی چھ دا گیٹ مخی تا پروتی پا لختی کی پروتی پا نالے کی پروتی کوسا ڈب لاروی سپی چې ښکارو کې د هغه ښکار مردار دی ښکارو د لاروي سپي ښکارو او د ښکاري سپي ښکار حلال دی ناجي صاحب سپي خو دواړه دي که نه د دې پیلني سپي ښکار حلال شو او د دې دویم سپي ښکار حرام شو
دا وجہ صدا اللہ اکبر پیلنی سپیتا استاز میلاو شو پیلنی سپیتا ٹریننگ اکڑے شو پیلنی سپیتا تربیت میلاو شو اجی صاحب سپیتا 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 چی استاز میلاو شو د سپی تربیت چی وشو خکار حلال شو سمر خوش قسمت ہے ستا دا بچو دا پارا استازان موجود دی دا با اللہ نہ کامیاب ہے دین با اللہ ہیرے جوڑی ہیرے دی وجہ نستاسو خدمت کی دا گزارش تھی چی اولاد بچی با جماعت تم راولو قرآن با مرتخیو حدیث با مرتخیو شریعت با مرتخیو اور اولاد بچی با سکول تا کالج تا یونیورسٹی تم لیگم زبا ملک پا ہر اعتبار سرم کامیابم ایجوکیشن پا اعتبار سرم اور دا دینی ادارے پا اعتبار سرم ضروری دا کنا دا اے پختنو کی دا سر آڈو پریز نشتنو ڈاکٹران مونگلا پکار دی ڈاکٹرانو دا لارو ټوله ګډي وډي دي دا مین روډ د رائټ بینک دا خراب شوی دی څه شوی دی زه په یو ځل رالم پته به تاسو ته سم دی نو انجینران پکار دي انجینران په هوا کې چکرې و چې د ډیم ته د برن داسې ښکته ګوري پایلټان پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړي په کچرو کې ججان او وکیلان خو دې هر څه سری سری مال په مسجد کې په مصلی باندې امام قدرتی مولا سره نه ګوس आवाज نه راځي امام روزه را تراو د پاره د قران حافظ زما د باطن اسلام کې مرشد ما ته سنت طریقه او خې د سنت مطابق غم خادي راشي مبلغ او تبلیغیانو زما د دین او د ملک حفاظت کې مجاهدینو پکار دي دا کوم ماشومان چې ختم وکړه زما امید دادی بلکې یقین می دادی چې د سکول تمزي او دلته مدرسې تم راځي ټیک ده زه داسې ماشومان والدینو ته سلام کوم خراج تحسین پیش کوم چې بچو یې قرآن هم ختم کو اور ایجوکیشن سره کلک تعلق دی خو هغه والدینو ته وایم چې د چا بچی صرف سکول ته ځي او قرآن نه زده کوي نو سکول کې به څه زده کوي CAT کیټ منه بلی DOG ډاک منه کتا نو چې کور ته راشي مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک خي کیټ او ډاک نه تیر شاجي صاحب قرآن ورته وخایا حدیث ورته وخایا خی به ورته او پاکستان کې پبجی نه منم پبجی ثوابه کې شکر دی نشته پبجی نشته کنه او نوجوانانو پبجی څه ته وایي یو کس موبایل راغوسي پبجی کوم څه کوي فایټ کوم شوټر ما ډزې کوم ګن ختم شه بل ګن راخلم ما وی ښه ته په موبایل کې دنه مجاهد